د 10,000 روپو میسجونه چې دي زیاتر کسان ته راغلي، خو ځینې کسانو خپل روپۍ چې دي دا نه دي راغستي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم د 10,000 روپو اعلان کړی دی، نو د هغې میسجونه زیاتر کسان ته راغلي. نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده چې دا میسجونه کم کسان ته راغلي او دا په کم نمبر باندې راغلي او تاسو به خپلې روپۍ چې دي دا په کم ځای کې راخلئ. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان تم ورسي. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې کم د 10,000 روپو اعلان کړی دی، نو د هغې 10,000 روپو میسجونه چې دي زیاتر کسان ته راغلي دي. خو ځینې کسان به دغې میسج پړاوېدو نه پوهېدل او ځینې د مخې سره دا میسج چې دی دا ډیلیټ کړی دی، لکه پړاو کړی نه دی خو د مخې سره ډیلیټ کړی دی. ځینې کسان به د میسجونو په ځای کې چې دی دغه میسج به پروت وي. نو تاسو به لاړ شئ د خپلو میسجونو ځای به وګورئ. که تاسو ته دا قسمه میسج چې دی دا شو کېږي، نو بیا به ستاسو دغه 10,000 روپۍ چې دي دا به راغلي. خو لاول به تاسو خپل نمبر وګورئ. که تاسو د خپل نمبر بل کس له ورکړئ او هغه هلته کې د رجسټریشن په وخت کې ورکړئ، نو بیا به دا روپۍ ستاسو نه دا به د هغې بل کس وي. او که تاسو خپل نمبر په خپله باندې ورکړئ، نو بیا به دغه روپۍ چې دي دا به ستاسو وي. بل لا تاسو به خپل هغه نمبر ګورئ چې کم نمبر تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړئ. لکه کله چې تاسو رجسټریشن له تلئ د بېنظیر په پروګرام کې تاسو رجسټریشن کړئ او تاسو پکې خپل نمبر ورکړئ، نو ستاسو به هغه نمبر ته دا میسج چې دی دا به راځي. یا په احساس کفالت پروګرام کې تاسو رجسټریشن کړئ په 2021 کې، نو هغه نمبر ته چې دی ستاسو به دغه میسج راځي. بل نمبر ته چې دی دا میسج نه راځي. تاسو ته به وایي چې ستاسو 10,000 روپۍ چې دي دا راغلي دي او خپل نږدې الفلاح بینک ته لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا وصول کړئ. نو ځینې کسان به وایي چې دا په بینک کې میلاویږي، نو دا په بینک کې نه، کوم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو تاسو هلته کې دا خپلې روپۍ چې دی دا هم راغستی شئ. بل دا الفلاح بینک ATM چې دی په هغې کې هم راغستی شئ. خو ځینې کسان چې دی په هغې باندې نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي نو کوم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو تاسو هلته کې لاړ شئ او هلته کې د خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. ځکه ځینې کسانو ما ته دا میسج راسینډ کوی، موږ ته دا میسج راغلی چې زموږ روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو دا میسج چې دی دا به تاسو ته د الفلاح بینک نه راځي. داسې نه چې تاسو ته یو پیک میسج راشي او تاسو وایئ زموږ روپۍ راغلي دي او هغه هلته کې ستاسو نه روپۍ الټه ووایي. نو روپۍ چې دي دا به چا ته نه لیږئ، په هغې کې به تاسو ته لیکلي ستاسو 10,000 روپۍ راغلي دي او تاسو الفلاح بینک ته لاړ شئ. د الفلاح بینک نه چې دی دا خپلې روپۍ راولئ. نو د الفلاح بینک مشینان چې دي کوم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي، نو د هغو سره د الفلاح بینک هغه مشینان دي. نو د هغې نه به تاسو له دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. د بېنظیر روپۍ چې دي هغه هم د الفلاح بینک نه چې دی دا میلاویږي. نو کوم ځای کې چې دغه روپۍ میلاویږي نو تاسو دغه خپلې روپۍ چې دی دا هم راغستی شئ. او کم کسان چې د ATM په طریقه باندې پوهېږي نو تاسو په ATM په ترو باندې چې دی خپلې 10,000 روپۍ راایستی شئ. دغه شانتې که ستاسو سره د بېنظیر روپۍ نو تاسو ته به 20,500 میلاویږي. دغه شانتې که د ماشومانو وظیفه تاسو تېره شوي نه یې راغستې، نو د ماشومانو هغه وظیفه به ورسره وي، نو دغه ورسره هم تاسو د ATM په ترو راایستی شئ او په هغې کې چې دی ستاسو نه به روپۍ نه کټ کېږي. هله شناخت کارت په ترو باندې به تاسو راکاږئ. ځکه ځینې کسان بیا دا تپوس کوي موږ به هغې له ATM کارت جوړو، نو ATM کارت هغې له نه جوړېږي، هغه د شناخت کارت په ترو باندې چې دی دغه روپۍ راایستی کېږي. خو زیاتر کسان چې دي هغه به دې باندې نه پوهېږي. نو تاسو به ځئ د بېنظیر روپۍ چې کوم ځای کې میلاویږي هلته کې خپلې روپۍ چې دي دا راواخلئ او د هغې سره رسید چې دی دا لازم راخلئ. ځکه اکثر پکې د ماشومانو وظیفې د بېنظیرې زړې روپۍ پکې، نو بیا که تاسو ورته دغه شانتې ووایئ زموږ 10,000 روپۍ راکئ یا 20,500 راکئ، نو باقي روپۍ چې دي دا به نه کټ کړي. نو رسید چې دی دا لازم رالی. د هغې سره به تاسو ته دا پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې څومره روپۍ دي او تاسو ته څومره روپۍ چې دي دا میلاو شوي. نو که دغه میسج درته راغلی نو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دي دا